په بلوچستان کې خو د لویه سره څه چې کومې مسایل روان دي یا د معدنیاتو یا د بلوچستان د خلکو د روزګار نو هغه خو تمام وپاک چې کوم فیصلې کوي زورورې فیصلې په زور فیصلې پر عوام باندې مسلطه کوي اوس یې مسلطه کړي دي بیا یې هم کوي او دلته چې چا د معدنیات الاټمنټ کړی دی او معدنیات وړي دا عوام چې دی عوام دا بالکل غندلې ده دا خبره او نه عوام په دې کې خوشحاله دی دا د عوام خلکه د نیکه د ور نیکه د سوونو کالو څخه د خپل وطن چوکیداري یې کړې ده د خپل وطن دغه یې کړې ده پالنه یې کړې ده در په دره په لوڅ پښو یې خپل وطن کتلی دی د غله سم د دغه سم نن چې په دې کې معدنیات پیدا سو وپاک یا پاکستان ګورمنټ یا صوبه په مشترکه باندې د دې خلکو حقوق وړي او هغه د دې وطن کې چې کوم مخور کسان دي هغه یې میلاو کړي دي هغه هم د ځان سره په ملګري اخیستي دي ځوان نسل چې دی ځوانه طبقه چې ده انشاءالله زموږ د خدای څخه امید دی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په وخت کې منافقین وو هغه دا دغه خو هغه والا ناکامه کې چې کم نوی نسل دی کم د کورمو مشران دي مخور خلک دي انشاءالله دا ګرده به سره یو سي دا اوس کوم د فیصلې کړي دي موږ د دې مخالفت کو بالکل دا موږ په یو صورت هم نور کو د پښتون بیلټي که په توبه کاکړي کې که په برشو کې که په کمردین کې که په ګرد په دې ځای کې سردار اخترجان مینګل د وطن سردار دی مالک دی هغه وکي الاټمنټ معدنیات دی ور کینسلولی سي دلته زموږ پر وطن چې د خلکو د کوي نو دا طاقت دا زور بار وخت نه په زور باندې نه خلکو فیصلې کړي دي نه منلي دي او ګس او پښتانه ته چل جوړ سوی دي د پښتانه وار کار ته دغه دی ظاهر خان یو غټ ټیکدار د ګرد پاکستان سره یو ټیکدار دی صرف په پنجاب کې نن خواجه آصف صاحب هم د خلاف خبره کوي په زرو ټیکداران دي هیچا د دې دغه خلاف نه وکړي دا صرف د بلوچستان یو واحد ټیکدار دی چې دغه پر کار او دغه پر ایمانداري دوی دغه لګوي نو ډیره د افسوس خبره ده موږ د دې غندنه کوو مذمت یې کوو